کې لږ وخت راکړو. زه یو سبزی خور ډېر هرکلی درته وایو او ډېره مننه کوم چې تاسو موږ له د پښتنو په دې معاشره کې وخت راکړو. ډېره مننه. زه د دلبر ریډیو ټول ټیم او د محمد یوسف خان سرخیلي صاحب او استاد شیر ممان سید عادل ډېره شکریا ادا کوم چې زما شاعري دی ښکاره کړه ثوابه زلې ته. زه ډېره شکریا ادا کوم. مننه کوم. ډېره شکریا او مننه کوم. زیب یوسفزی خور دا راته ووایي چې ستاسو تعلیم او د زیږون نیټه او کلی دا راته لږ ووایي. زما کلی ماتره ده. زه د ماترې یم. تعلیم مې تر 10مه پورې دی خو ډېر په مشکله باندې مې ویلی دی ځکه چې هغه وخت کې سکولونه نه او پلار به په سایکل باندې بوتلم راوستمه او عمر مې تقریبا 1 کاله دی او مور یې مانیا یم او بس شاعرۍ سره مې ډېر زیات شوق دی شاعري کومه. زیب یوسفزی خور شاعرۍ سره مو د کله نه مینه پیدا شوه؟ مطلب دا چې شاعري د کم وخت نه تاسو کوئ؟ د سکول د وختونه، د کور د وختونه چې ماشومان وي که نه وروسته بیا شروع کړه؟ زما په خیال شاعري زما د ماشوموالي نه را روانه ده ځکه چې زما په کور کې زما پلار شاعر و، الله پاک دې وبخي. هغه به یو انپړ شاعر و، هغه چې به څه وي نه هغه به په ما باندې لیکلو نو هغې سره بیا ورو زما شوق پیدا کېده. یو ورځ دغه سندره راله ما نه لیلا غوښتي سپورو سڼو له ګلونه نو هغه زما پلار ما ته ووایي زوی که ته ځان ته شاعره وایې نو ته هم څه ولیکه زه به مونځ وکړم او ته هم څه ولیکه زه به هم څه ولیکم. په دغه دوران کې ما صرف لکه دا ولیکل دا زما ډومبی رغه ما نه لیلا غوښتي د چیرمین ښایسته سوټونه وکوچیه یو وارې زمونږ کلي ته هم راپېښه وکړه. داسې دا ما پوره لیکلې وه خو اوس ما سره دې وخت کې نشته او زما پلار هغه وخت کې مطرح کې سکولونه نه هغه وی ما نه واړه غواړي د خپل کلي سکولونه ممبرګیه یو وارې زمونږ کلي ته هم راپېښه وکړه. دا زما ډومبی زما پلار خوښ کړه د هغې نه ورو دا سلسله روانه شوه. خو ما خپله شاعري داسې ښکاره چاته ترونه مې ماشومانو دونه نه شوه ښکاره کولی. ما وی کیدای شي خلک مې بد ومني یا ګنې ښه خبره نه او پوهېدم هم نه چې دا شاعري ده او که څه دې نه مې چاله اصلاح ورکوله اسلام نه. دا خو چې بیا دلته مې شاعري کوله لیور مې شاعر و خدای پاک دې وبخي تاجبر خان تاج صاحب ډېر ښکلی ډېر ښه شاعر و ډېر ښه لیکل یې کړي دي نثر یې هم لیکلی دی. نو هغه به دلته رسالې راتلې هغه به ما کاتې اوزګار وخت چې به زما ون ما به هغه رسالې کاتې زما به دا ډېر ارمان و چې زما هم چېرته غزل یا څه راشي په دې رساله کې خو ما هغه ته اظهار نه شو کولی. بیا زه د خپل وړو پلار او د خپلو بچو چې زما په بچو کې اسد علي اسد هم دی د هغې شکریه ادا کوم چې زما شاعري میدان ته راوسته او د دلبر ریډیو د سید عادل د شعر و ممان ډېره شکریه او مننه. که دې نن نه وی زما شاعري نه وه دا به زما د کور په تاخونو او په المارو کې د چینجو خوراک شوي وه. زیب یوسفزی خور په شاعرۍ کې د چا نه متاثر یې؟ یعنې که ستاسو شاعري تاسو کتابونه د چا ګورئ او د چا شاعري مو ډېره خوښه ده؟ شاعري زه کتابونه د پښتو ډېر زیات ګورم. شاعران ټول زمونږ کم به زه یادوم. ډېره ښه شاعرۍ شته خو د ساحل صاحب شاعرۍ ماله ډېره مزه راکوي. نن سبا د عثمان علي عثمان صاحب شاعري ګورم هغه راله ډېره مزه راکوي ډېر خوند راله راکوي. عباسین یوسفزي صاحب ښه لیکل کړي دي او سلما شاهین خور او کلثوم زید وي او داسې نور حسینا ګل صاحب هغې ډېر ښکلې شاعري ده. هغې شاعرۍ ته خو لکه زما سوچ هم نه رسي چې هغې کومه شاعري کړې ده کوم ښکلي انداز کې لیکل کړي دي او دا مې ارمان دی چې زما دا لیکل دی خدای پاک دومره مقام ورکړي چې هغې ته ونه رسي خو چې دومره شي چې لکه هغې کې زه شمار شم. زیب یوسفزی خور تاسو ووایي چې زما والد صاحب چې کوم هغه هم شاعر و ورسره زما لیور چې کوم هغه هم شاعر و. د لیور نوم خو تاسو موږ ته واغاستو تاجبر خان تاج صاحب بخښنه غواړم او د والد صاحب نوم تاسو واضح؟ پلار نوم عبدالمالک عبدالو او مطرح کې به مشاعرې کېدې ډېرې. زه به ورته په کوټه ناستم زنانه به وایي چې دا لاسه کې چې په منځ کې زما شاعرۍ سره ډېر زیات شوق و. عزیز مانیروال ورور داسې نور ښه شاعران به راتله او خپل کلامونه به پکې وي. زما پلار به پکې هم هغه وخت کې وي ما له به ډېر شوق خوند به یې راله راکوه مزه به یې راله راکوله او دا مشاعرې به زما ورور کولې. بیا ورو زما ورور هغه شاعري لکه اشتیاق الرحمن اشتیاق لم وړی و هغه پې ما ته لیکل کړي و هغه لیکل ما ته دومره خواږه و درانه دي چې ما ته ریواډ نه کم نه دي د اشتیاق هغه لیکلو. کني هغه وخت کې څه خبره چې ما څه لیکلي و څنګه شاعري مې وه چې ښه وه ښه نه وه په پته یې نه پوهېدم. اوس هم د خپلې شاعرۍ نه زه متاثر نه یم چې دا شاعري ده او که نه.
زیب یوسف زی خور د خپل والد صاحب تاسو ذکر وکړو د خپل لیور تاسو ذکر وکړو د دې نه علاوه تاسو په خاندان کې نور شاعران شته زما بچی شاعر اسد علي اسد جی چې زما بچی دی ډیر ښه شاعر دی او زما شاعر اسلام دی کوي زما استاد هم دی زما بچی هم دی او استاد هم دی زه په فخر کوم چې دومره ښه سوچ لري زیب یوسف زی خور تاسو وی چې زما شاعري خو د چنجو د خوراک نه د وینو د خوراک نه بچ شوه ستاسو د والد صاحب شاعري د چنجو او د وینو د خوراک نه تاسو بچ کړی ده نه جی زما ورور ورته ډیر شوق دی راغونډه کړې هم ده او دا فوټو سټیټ کړې ده خو د هغه دومره مصروفیات دي چې لکه کتابي شکل یې ورنه کوو دا زما ډیر غټ ارمان دی چې زما د پلار او زما شاعري د کتابي شکل کې راشي او تر اوسه پورې تاسو خپل کتاب چاپ کړی دی که نه نه جی زما کتاب مونږ نه دی چاپ کړی مواد را سره البته زیات دي خو چاپ شوی نه دی تاسو چې کوم وخت شاعري کوله د کور د وخت ویری کې تاسو واړه وي تاسو شاعري کوله بیا تاسو سندري ولیکلي غزل ولیکلي په دغه دوران کې تاسو د کور طرفه څه مسله واسه ستونزې راتلې به مخې ته که نه د کور د طرفه بس صرف هغې به وي چې دا ډایجسټ ګوري که څه ګوري بس ما به لیکل کول مور به مې راته غوسه شوه دلته به مې چې د کار وخت نه ما به پټه پټه لیکل زما کټ بالغ لاندې به هر څه بس پراته کاغذونه ورڅه نو بیا ورو لکه زما خاوند ما سره ډېره مرسته وکړه زما بچو او اسد علي اسد ده به زما غزلې هغه واورېدې وبه یې کتلې نو دی بیا زما هغه شاعري شاید ما ته یو ورور وي چې سید عادل پروګرام کوي زه هغه ته فون کوم زه به ولې ستا شاعري وړم زما د خوشحالۍ ډېر څه حد نو هغه تاسو ته شاعري ضرور رسوله او بس د هغې نه پس لږه ښکاره شوه صوابې دلبر ډېره شکریه ادا کوم مننه کوم زیب یوسف زی خور د امن په حوالې سره زمونږ ډېرو لیکوالو چې کوم دی لیکل کړي دي تاسو د امن په موضوع باندې تړاو باندې څه لیکل کړي دي که نه دا یو کتاب ده د امن باره کې منګه یې په سمه او په غر کرو منګه یې په سمه او په غر کرو زه د امن بوټي په هر در کرو اوسې پښتانه چې په سکون پکې نن یې په کابل او پېښور کرو او یو بله کیسه ده پېښور کې چې دا په سکول باندې د ماکو شوه په هغې باندې ما هغه ساعت جوړه کړې وه 16 دسمبر باندې تا د هرې مور زړه لړزولی دی تا د هرې مور زړه لړزولی دی بیا د پېښور په اور سېزلی دی تا د هرې مور زړه لړزولی دی بیا د پېښور په اور سېزلی دی موږ په خپل دوزخ وطن کې پرېږدوه موږ په خپل دوزخ وطن کې پرېږدوه واخله ټول جنت مې در بخلی دی ډېر ښه واخله ټول جنت مې در بخلی دی نو دا یو لوبه ما لیکلې ده د امن غږ چې پکې امن وي نو دا رنګه ژوندون غواړم نوې سباون غواړم نوې سباون چې هر خوا مینه محبت شي تیارې مې لرې د ملت شي چې په هېواد جمهوریت شي د ملک لیلا له یو صادق شانتي مجنون غواړم نوې سباون غواړم نوې سباون تیارې د جهل لر کول دي رڼا د علم خورول دي دا نفرتونه ختمول دي برجغ د ګلو پسرلی په خپل چمن غواړم نوې سباون غواړم نوې سباون دا بوږنېدونکې شپه تیریږي ښکلې سبا را څرګندېږي زیب د سپرلي وږمې خورېږي زه په خپل کور کې خپل اختیار او سکون غواړم نوې سباون غواړم نوې سباون چې پکې امن وي نو دا رنګه ژوندون غواړم نوې سباون غواړم نوې سباون ډېر د ستاینې وړ دي هغه وروڼه هغه پلاران هغه خاوندان چې د خپلو زنانو د پښتنو په دې معاشره کې داد ورکوي حوصله وله ورکوي زیب یوسف زی خور دا راته ووایي چې ستاسو کتابونه ولې نه دي چاپ یعنې څه مسله ده ستاسو له طرفه پاتې ده که نه د کور د طرفه څه مسایل دي ته بس داسې دغه شته چې لکه چاپ لا نه دي مسالې شته ډېرې خامخا لکه زما بچي دي لا تعلیم کوي دغه کوي لکه لا پوره دغه ورته نشته زما او دا مې ډېر زیات ارمان دی زما دا ارمان دی چې زه به د عمرې او د حج نه مخکې خپل کتاب چاپ کوم او د هغې نه مخکې زما دا ارمان دی چې زه به خپل کتاب چاپ کوم انشاءالله تعالی هغه ورځ لرې نه ده چې زما کتاب به ډېر زر چاپ شي ګران اورېدونکو د هر شاعر او د هرې شاعرې دا ډېر غټ ارمان وي چې زما خیالات زما جذبات زما احساسات دی زمونږ وروڼه زمونږ خویندې وګوري او په هغې کې چې کوم پیغام دی د هغې نه ځان خبر کړي
زیب یوسفزی خو دا راته وایي چې پښتانه پوهان چې کوم دی هغوی ډېره زیاته ګیله کوي چې په نثر کې ډېر زیات کمی دی د نثر لیکلو ډېر زیات کمی دی نو په دغه اړه باندې تاسو څه لیکلي دي که نه چې فلحال خو ما لا څه لیکلي نه دي صرف متلونه مې لیکلي دي هغه شته پراته دي او نور څه مې نه دي لیکلي حسینه ګل بیبي را سره ملاو شوي وو هغې راته ویل چې نثر له توجه ورکړه نو یو واده له تللی وم لکه مروت تر هغې سترګو لیدلی حال مې لیکلی دی ما وی ځکه دا چا خوښ کړه نو دې نه پس به زه وړې وړې افسانې ته پاملرنه وکړم او که دا لیکلی شم نو بیا به انشاءالله تعالی چې دغه م کوم دغه د سترګو لیدلی حال چې کوم تاسو لیکلی نه تاسو چې ته اخبار یا رسالې له ورکړی دی نه جی دا ما نه دی ورکړی بالکل مې نه دی ورکړی بس اوس یو میاشت زیب یوسفزی خو خپلو اورېدونکو ته به څه اورول غواړي نظم که غزل که څه به ورته اورول غواړي غزل دی زما په خیال باندې غزلې دي دا به ورته اورم دا غزل دی دا تاسو پروړي ترار باندې وایي ګل مې کړه سپرلی مې کړه بیا لاړه شه خیر دی لیونی مې کړه بیا لاړه شه ما د سپین جبین په لمبو اوسېږه ما د سپین جبین په لمبو اوسېږه اور مې کړه لمبې مې کړه بیا لاړه شه نن را سره لوس پښتنې وکړه نن را سره لوس پښتنې وکړه خط مې دا ګیلې مې کړه بیا لاړه شه ما د کاګوروزو مینځ کې خال کېږده ما د کاګوروزو مینځ کې خال کېږده لیچو کې بنګړې مې کړه بیا لاړه شه ستا ښکلی ښایست چې نظر وانخلي ځان ته سپېلنۍ مې کړه بیا لاړه شه دا چوپه چوپیا د ستورو ډکه شپه دا چوپه چوپیا د ستورو ډکه شپه زیب په زړه کې ځای مې کړه بیا لاړه شه ګل مې کړه سپرلی مې کړه بیا لاړه شه خیر د لیونی مې کړه بیا لاړه شه زیب یوسفزی خو دا خو تاسو غزل وي له دې نه علاوه تاسو نظمونه لیکلي دي جی نظم باندې زه ډېره نه رسم نظمونه مې ډېر زیات خوښي دا سدلي نظمونه ستاسو نظمونه اورم وخت په وخت ډېر مې خوښي نظم یو لیکلی دی خو هغه راته په تول پوره نه ښکاري نظم باندې کوشش کوم خو ډېرې لیکلی نه شم نور به خپلو اورېدونکو ته څه اورول غواړي دا زموږ د پښتنو یو نښه د پړونی دا پړونی ما ته ډېر زیات خوږ دی په دې باندې ما یو څو کرښې لیکلي دي دا به خپلو اورېدونکو ته تاسو ته وړاندې کړم پښتنې ستا په سر د عزت پړونی دا مارکینې د کلابټ پړونی زه داسې رونو ته سلام کوم سرته ورخور چې کړي سرته د خور چې کړي اوچت پړونی زه داسې ورونو ته سلام کوم سرته د خور چې کړي اوچت پړونی د وینو رنګ د شهیدانو پکې د وینو رنګ د شهیدانو پکې دا ټکي ټکي د عظمت پړونی ورته څوک په درانه سترګه ګوري ورته څوک په درانه سترګه ګوري ښایسته ښایسته د محبت پړونی نری څادرې مزه نه راکوي د پښتنو د شان شوکت پړونی نری څادرې مزه نه راکوي د پښتنو د شان شوکت پړونی والله چې زه به په مرګ هم نه پرېږدي والله چې زه به په مرګ هم نه پرېږدي ورله راخور کړی نن په کټ پړونی ګران اورېدونکو ډېره د ویاړ خبره ده چې زموږ په دې پښتنه خاوره باندې د زیب یوسفزی غوندې یا کلثوم زیب نازو اجالا سحر خور کلثوم افضل زید وي یا دلراز انجم یا فوزی انجم رخسار خور او داسې نور خويندې چې لیکل کوي نو دا به پښتانه او پښتنه خاوره به او پښتون تاریخ به تل تر تله یاد ساتي او ډېر په فخر او ویاړ سره به دا وایي چې د ذل ثوابه خاوره د ننګیالو ظلمو سره د ملالو نه هم ډکه وه زیب یوسفزی خور خپلو اورېدونکو ته په تلو کې څه پیغام ورکول غواړئ خپلو وروڼو خویندو ته مې دا پیغام دی چې زما تعلیم مکمل شوی دی دا زما ډېر ارمان دی زما بچي زما وروڼه زما خویندې د ټول تعلیم ته پاملرنه وکړي او تعلیم دې وکړي او خدای پاک دې زما په ملک کې امن راولي د ریډیو دلبر ثوابه اف ام 94 پروګرامونه تاسو اوري خبرونه د هغوی تاسو اوري د ریډیو دلبر دپاره تاسو پیغام لرئ د ریډیو دلبر دپاره زه ډېر د هغې مننه کوم چې هغې زموږ د شاعرانو خویندو ډېر خیال ساتي زموږ پروګرامونه وخت په وخت کوي زموږ دپاره داسې پروګرامونه مقرر کړي دي
چې ډیر مزناک پروګرامونه د شپې کار سونه نا وخت شي هر څومره د ستړي ماغه ته ناشته ما خپل پروګرامونه اورم او ډیر فخر په کوم په ثوابه ریډیو دلبر باندې او پر خپل ورونو باندې. زیب یوسف زای خور د دې نه مخکې نور الکترونیک میډیا یا پرنټ میډیا دا څوک راغلي ستاسو نه انټرویو کړې ده یا ستاسو خبرې مبرې یا څه شاعري هغوی تاسو شایع کړې ده؟ انټرویو خو مې خیر نه ده شوې او زما لږې لږې غزلې کړمار رساله کې او اصلاح رساله کې یو بل د پښتو اخبارو هغې کې به زما رور ورکولې نو هغې به شایع کولې وخت په وخت باندې. زیب یوسف زای خور ستاسو یو جهان مننه ستاسو د کور والا او ستاسو د بچو ډیره زیاته مننه کوو چې هغوی د پښتنو په دې معاشره کې موږ او تاسو له وخت راکړو چې خپل اورېدونکو سره تاسو مخامخ شئ ستاسو پیغام د نظم په ژبه کې هغوی ته ورسي بل څه غزل یا نظم د سره شته چې خپل اورېدونکو ته وړاندې کوي؟ زه د ریډیو دلبر او د خپل ورونو سید عادل او شعر مامان او محمد یوسف خان سرخیلي صاحب او د پروډوسر صاحب ډیره شکریا او مننه کوم چې ما له دا مقرره کړه چې زه نن خپل اورېدونکو ته مخامخ کړم. ډیره شکریا ادا کوم ډیره مننه کوم او دا یو هغه دی یو نظم غزل دی نوم ورته ما کوچې ورکړی دی نو دا خپل اورېدونکو ته اورم که ستاسو اجازت وي. ارشاد چې کوچ کله کوچې وکړه یو وار د دې کوڅې مودې وشوې اوس نشته د خمار د دې کوڅې په تمه امید او تلوسه کې ورته اوسم چې چرته کې براشي بیا بهار د دې کوڅې خاموشه به تتلمه او خاموشه به راتلمه دا ولې دا پسه شم ګناهګار د دې کوڅې ډېر ښه اوس نشته شینخالۍ او نه د ګډو رامشته دی اوس نشته شینخالۍ او نه د ګډو رامشته دی په هیره به رانشم بیا په لار د دې کوڅې ډېر ښه یو زه لیونی نه وم زما په شانتې ډېرو بیا ولې صرف زه شومه په دار د دې کوڅې ډېر زبردست زما په سوي زړه باندې سیوا لمبې شي پورې چې ذکر کړي زما مخکې بار بار د دې کوڅې ډېر ښه بیا وایي دا شی زما په سوي زړه باندې سیوا لمبې شي پورې چې ذکر کړي زما مخکې بار بار د دې کوڅې ډېر ښه چې ما به یې طواف زیب د کعبې په شان کولو چې ما به یې طواف زیب د کعبې په شان کولو شو ختم مې زړه ستړی انتظار د دې کوڅې. زه د دلبر ریډیو ټول ټیم او د محمد یوسف خان سرخیلي صاحب او ستاسو شعر مامان سید عادل ډیره شکریا ادا کوم چې زما شاعري دی ښکاره کړه ثوابه ذلې ته زه ډیره شکریا ادا کوم مننه کوم ډیره شکریا او مننه کوم. ډیر ښه